السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب محترم څنګه جی؟ خیرونه دی، امن دی. مفتی صاحب زه د دارالعلوم اسلامی عربیه شیرګل طالب علم یم او د شیرګل اوسیدونکی هم یم. جیو مسئلې تپوس مې کولو، د یو غیر مقلد سره مو لږه څه خبره راغلی و په رفع الیدین باندې. نو هغوی راته پکې مسئله دا بیان کړله منځ کې چې کله مونږ رفع الیدین کوو نو تاسو مونږ ته وایي چې دا صحیح نه دی، یعنی په دې باندې د منسوخ احادیث راغلي دي، دا منسوخ شوي دي. او چې کله امام شافعي مسلک والا او امام احمد ابن حنبل رحمه الله مسلک والا، یعنی شوافع او حنابله چې کوم رفع الیدین کوي نو هغوی ته تاسو بیا صحیح وایي. نو آیا هغوی په کوم دلیل باندې کوي؟ که هغوی ته دا احادیث چې کوم دا منسوخ احادیث دي دا دوی ته نه معلوم، نو که چېرته هغوی کوي د هغوی دپاره جایز دي او موږ دپاره ناجایز دي، دا ولې؟ او بیا دویمه خبره هغوی دا وکړه چې د مسلک بنا به تې ویل منځ کې ختمه کړو. نو دا راته وایي چې په کوم نسبت باندې هغوی کوي نو په هغه نسبت باندې مونږ کوو، یعنی مونږ هم دا سنت ګڼو هغوی هم سنت ګڼي. نو بیا هغوی دپاره صحیح شو مونږ دپاره غلطه شوله. نو دا څنګه مسله ده جی؟ دې باندې لږ تفصیلي جواب راته راکړي، جزاک الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولې محترم جوړي په خیر، الله دې خوشاله کړي. مسله د رفع الیدین دا اختلاف دو قسمه دي، خبره ذهن کې یاد وساتئ. یو اختلاف د مجتهدین او اختلاف ته دا پشان د ماهرین شریعت دي، دا پشان د ډاکټرانو دی، یو ډاکټر د بل ډاکټر سره اختلاف دي. او دویم اختلاف د ماهر او د غیر ماهر، لکه مثال اختلاف د ډاکټر او د مریض دی. اولنی اختلاف مثال د ائمه مجتهدین او دویم اختلاف مثال لکه د غیر مقلدین او وابیانو او د ائمه مجتهدین ترمنځ. ائمه مجتهدین سره اختلاف د وابیانو، دا د ډاکټر او د مریض اختلاف وشي. نو دا اختلاف داسې حق لري، داسې مسله ده. اوس پاتې شو مسله د رفع الیدین، ترک رفع الیدین. ائمه مجتهدین په خپل منځ کې چې کوم اختلاف لري ناغه د یو جانب د بل جانب سره اختلاف صرف په مسایلو کې دي، عقایدو کې نه دي. ائمه مجتهدین په اتفاق سره د اهل سنت والجماعه عقاید تسلیمي، او په خپل منځ کې چې اختلاف لري د مسلو لري، اختلاف د مسلې د جداري، اختلاف د عقیدې جداري. اختلاف د عقیدې سره انسان د اهل حق او د اهل باطل مسله جوړي، یو جانب اهل بدع او بل جانب اهل سنت وي. اختلاف د مسلې سره دواړه جانب اهل حق کې دي، چې لکه صحابه کرام په مسلو کې اختلاف لري، دواړه جانب حق. پیغمبران خپل منځ کې بعضی مسلو کې او پیغمبر د بل پیغمبر نه شریعت کې مسله جدا و، لیکن اهل حق دواړه جانب دي. اختلاف د مسلو تفصیل تنظم. او دلته د غیر مقلدین سره اختلاف زمونږ اختلاف د مسلې نه، اولنی اختلاف د دې سره زمونږ د عقیدې دي. من جمله د عقایدونه د الله پاک د پاره دی د تجسیم قائل دي، الله پاک د پاره د مکان قائل دي، د الله جل شانه د پاره د جسم قائل دي. دین علاوه الله جل شانه محتاج للمکان غني، او د دین علاوه سلور مزه امت مسلمه تکفیر کوي. دا نور قسم عقاید دوی د دې عقاید په بنا خدا اهل سنت او خارج دي. دا د اهل بدع مسله شو، دی اهل بدع دي. نو یو اختلاف د ائمه مجتهدین لکه امام شافعي سره رفع الیدین کې اهل سنت کوي، غیر مقلد رفع الیدین کې اهل بدع دي کوي. د دې اختلاف زمونږ سره اختلاف د عقیدوي دي. رفع الیدین مسله دا رستو ده. بیا برشو د رفع الیدین مسلې ته اختلاف ته. رفع الیدین په مسله کې احادیث دواړه جانبه، یو جانب د فعل، دویم جانب د ترک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دي. بیا د امام شافعی رحمت الله علیه اجتهاد، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه اجتهاد دا دي چې رفع الیدین کول بهتر دي، سنت دي، نه کول د دې په مقابل کې. اگر چې دواړه جانب احادیث صحیح دي، خو اولا او بهتره دا د سنت دا چې وکړي شي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه دی وی چې نه کول په ځای باندې نه کول بهتر دی، یعنی سنت طریقه دار چې رفع الیدین نه کی کچا اوکل منځ به خلاف سنت شمار کی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب مسله دار او دا رفع الیدین منسوخ ګرځیدلی. خدا نسخه احساس په علم کې چې نسخه دوه قسمه ده، یو نسخه منسوسی ده، دویم نسخه اجتهادي ده. نسخه منسوسی لکه د متوفى عنها زوجها خزي عدت کال
بیا الله سره سلور میاشتي کال ول منسوخ په نسخ منسوسی سره دا ائمه مجتهدین چې کوم نسخه ده لکه مثال امام شافعی رحمت الله علیه فعل رفع الیدین ته سنت دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي فعل رفع الیدین دا منسوخ شوی ترک رفع الیدین دا سنت دی اوس دا نسخه د مجتهد ده او د یو مجتهد اجتهاد د بل مجتهد لپاره حجت نه ده تاسو معلومه لکه خپل باندې مجتهد دی بیا دغه اختلاف چې د ناغه اختلاف اجتهادي دی ائمه اربعه خپل منځ اختلاف اجتهادي لري او غیر مقلدین وابیان چې دی اختلاف منسوسی غني امام شافعی رحمت الله علیه دا مسله د رفع الیدین ترک رفع الیدین دا اجتهادي مسله شمار کوي دا غي اجتهاد دار چې کول بهتر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسله اجتهادي غني اجتهادي دار چې رفع الیدین نه کول بهتر دی او دیم جانب حدیث هم صحیح وي او د وابیانو مسله وابیان غیر مقلدین غي رفع الیدین کول ته منسوسی وي او د رفع الیدین په خودن کو ته د دې په نسبت کتابونو کې منځ باطل فاسد داسې لیکي رفع الیدین کول دا فرض واجب سنت دي چې دومره د پورې د دوی هغه فتوا چلیږي دا د منسوسی مسله ده غیر منسوسی مسله کې اجتهادي مسله کې د فقهاو احکامات دومره سخت نه دي په دې مسله کې خصوصا بیا دا مسله د وابیان اختلاف چې دا یو جانب حدیث منی لکه مثال لا فعل او د جانب د ترک حدیث ټول موضوعي غني حالانکه ائمه مجتهدین دوړ جانب حدیث ته صحیح وي خو بیا کول نه کول کې بیا ترجیح ورکي په علم د اجتهاد سره نو دغه مسله د وابیانو ترک رفع الیدین او رفع الیدین مسله کې بیا دی چې په کومه طریقه باندې امام شافعی سم مني امام شافعی سم عقیده ول تسلیم کړه غینه بعد امام شافعی سم مسله ذکر کړه امام شافعی سم په سنت دی خدای عقیده اهل سنت ده ستا عقیده د اهل بدعت نو کته ته سنت فرض واجب به نو ته په حکم ولاړ نه بلغوی ته اجتهادي او ته منسوسی وي ادوار جانب حدیث منتی جانب حدیث انکار کی استاد داغي په منس کې فرق دی او بلکې دا و چې مثال امام شافعی سم مذهب والے امام احمد بن حنبل سم داغي په مذهب باندې د مقلدین مسلم روانه ده مقلدین داغي تقلید کی داغي په تقلید کې مقلدین دا رفع الیدین کوي غیر مقلد مجتهد دی او مقلد دی چې نه مجتهد نه مقلد دی د دې حکم داغي په شان دی هغه د خپل امام پر رهنمایي کې تقلیدن کوي غیر مقلد رفع الیدین کوي خو منسوسه نه کوي امام دینه مني البته د ائمه مجتهدین تقلید ته د شرک او د کفر نسبت کی د دې داغي سره یو ځای کول دی ځان ته امام شافعی سره په نسبت کول دا به داسې شي لکه مثال یو سړی چې قادیانی ته مسلمان وي یا یو سړی شیعه ته مسلمان وي ځکه دا خو عقیده جدا لري او ظاهر حکم لګي پاغي باندې دا مسله ضروره جزاکم الله السلام علیکم